چونکې دا سپورټ کمپلیکس ګورنمنت جوړ کړی دی او دلته کې دا خلک دا خپل جاګیر ګڼي. د هغې نه علاوه که چوکیدار ورته څه ووایي نو وروره په هغه پسې تمانچه راوباسي. د تنګي د ډي سي پي صاحب د ګلشید خان نه زه دغه مطالبه کولی شم، د تنګي د ایسیچو د بسم الله جان خان نه زه دغه مطالبه کولی شم چې د دې د انویسټیګیشن وشي، ځکه چې د دې د پاسه د کالج د کیمره لګېدلې ده. دا چې هر چا ماته کړې ده نو هغه ټریس کیدی شي. مخامخ کیمره ده او هغه بالکل دا ګیټ را اخلي. لکه دا خو زه ویرولم، دا خو سم غټ غټ بدماشان دي ښه، چې د اوبو نل کم ماتوي او چې د اوبو چې دا کنډکټر هم اوچتوي او د ټریک د پاسه موټرسایکل هم په بدماشۍ ودرېږي. نو د دې خلکو نه خو یره پکار ده. د ګراوند خیال ساتي، نه ګراس څوک دغه کوي، ګراس نه دغه کوي، نه کټ کوي. ګراس واقعي ده چې غټ غټ دي. ناصر خان ته راشه د ګراس څه مسله ده. دا ګراس ناصر خان دا ګراس چې ته وګورې دا واښه ډېر غټ غټ شوي دي. د سپورټس کمپلیکس دغه دونه نی ستاسو په دې باندې ډیوټي هم ده، نو دا ولې درنه دونه غټ شوي دي؟ ډیوټي نه کوئ که څنګه؟ تا پسې تمانچه راویسته، کسان وتښتېدل، تا ورته مه راځه هغوی تمانچه راویسته. بالکل داسې وه. لکه دا خو واقعي ده چې ډېر بدماشان دي یار، چې هر چا پسې تمانچې راوباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما او دا وخت ضلع چارسدې د تحصیلي تنګي په سپورټس کمپلیکس کې ولاړ یم، کوم چې په مین تنګي کې واقع دی. د هسپتال د مین روډ نه ورته د هسپتال له سایډ نه هم لاره راغلې ده او دغسې ورته د تنګي د چونګي نه هم لاره راغلې ده. دلته کې چې تاسو د سټیډیم ته راشئ نو هغه ویلی کېږي دا چې چېرته کې سټیډیمز یا سپورټ کمپلیکس آباد وي نو هلته کې هسپتالونه شاړ وي. دا خبره دلته کې ډېره ښکلې فټ کېږي ځکه چې دا سپورټس کمپلیکس په خلکو باندې آباد دی، خو د وسایلو په لحاظ سره دا سپورټ کمپلیکس بیا شاړ پروت دی. دلته کې ډېرې مسلې دي، هغه مسلې به ستاسو وړاندې ږدمه. څه خو د خلکو بیهیوریل مسلې دي، د رویو مسلې دي، چونکې دا سپورټ کمپلیکس ګورنمنت جوړ کړی دی او دلته کې دا خلک دا خپل جاګیر ګڼي. د هغې نه علاوه که چوکیدار ورته څه ووایي نو وروره په هغه پسې تمانچه راوباسي، نو چوکیدار غریب هم بیا بې بسه وي او هغه د 100,000 روپو په نوکرۍ باندې خپل کور ته دشمني نشي راوړلی. ما سره دا وخت دلته کې سپلیرز هم ولاړ دي، د دې ځای چې کوم چوکیدار دی هغه هم را سره ولاړ دي، یا نور چې کوم عمله ده هغوی هم را سره ولاړ دي. په دې ټولو باندې به خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ څه نوم هم دی؟ زما محمد ناصر نوم دی. محمد ناصر، دلته کې بس څه ډیوټي دی؟ دا زما ډیوټي چوکیداری پوسټ مې دی. چوکیداری پوسټ دی. ښه دا ته ووایه دا ته څنګه چوکیدار یې چې دا مین ګیټ چې دی ته د هسپتال نه چې کوم دا لار راغلی ده دا ګیټ د کونډه ماته ده، چا ماته کړې ده، نو ته څنګه چوکیدار یې؟ یاره جی داسې ده چې دا مونږ بند کړی دی که نه جی، نو دې کې بعضې کسان داسې وایي چې یاره مونږ ته دا ګیټ کولو کې مونږ د دې دپاره بند کړی ولې دی؟ دا مونږ د دې دپاره بند کړی دی چې دلته یو ځل پولیس والا هم راغله او دلته کسان راځي تمانچې هم ځان سره وړي او چرس هم څکي، نو پولیس والا راغلل هغوی ته په دې ګیټ وځي. نو هغې غریبانو ته هم ګناه نشته، هغوی خو خپل راشي هغه خپل دغه وکړي تکلیف هم وکړي او کس هم ګیر نشي، ولې چې په دې اړه کې وځي دا ګیټ کولو. تاسو ګیټ د پولیس په وینا باندې بند کو، ټیک ده، بیا دا مات کړی چا دی؟ دا اوس پته نه لګي جي چې مونږ پرون رالو نو دا مات شوی و چې موږ ته شپې مات شوی د شپې یا د سهار ټیم کې مات شوی دی یا چې کم دی نو هر ټیم چې مات شوی پته نه لګي. او جی او نو بیا مونږ خپل کیرټیکر سبحان الله نوم دی هغه ته ما ویډیو موکړه او دا مې ورته ورم لیږله. دې نه مخکې هم چا کونډه ماته کړی و هغه هم مونږ هغوی ته انفارمیشن ورکړو چې جي دلته داسې پروګرام شوی دا ګیټه کونډه چا ماته کړې ده او دا دوباره بیا چا ماته کړله جي. ښه نو چې چا ماته کړله دا څو چېرته کې پولیس ته څه وینا کړې ده؟ ځکه دا خو داسې د پولیس په وینا باندې ګیټ بند کړی دی که نه؟ مونږ چې کوم کیرټیکر دی دلته کې سبحان الله نوم یې دی، نو هغه ته ما ویډیو وکړه او هغه مې ورته ورولېږله. ما یې سبحان بهی دا د ګیټ حالات دي، دا چا کونډه ماته کړی ده او ګیټ کولو دی. او جی نو بس ما یې هم تاسو کو په دې باندې. د دې څومره ورځ ده؟ د دې نن تقریبا درېیمه ورځ ده. درېیمه ورځ ده. او جی په درېیمه ورځ کې تا ته سبحان الله طرف نه څه ریپلای راغلی ده؟ داسې څه ریپلای نه ده راغلی د هغه دغه. او جی او مطلب دا چې لکه په دې باندې عمل درآمد نه کېږي مزید؟ بس داسې دا ځکه چې هغوی ته مونږ ویډیو باقاعده خو ریکارډینګ ورته کوو او ویډیو ما ورته په وایس هم ویلو چې داسې کار شوی دی. ټیک ده، صحیح ده. د تنګي د ډي سي پي صاحب د ګلشید خان نه زه دغه مطالبه کولی شم، د تنګي د ایسیچو د بسم الله جان خان نه زه دغه مطالبه کولی شم چې د دې د انویسټیګیشن وشي، ځکه چې د دې د پاسه د کالج د کیمره لګېدلې ده. دا چې هر چا ماته کړې ده نو هغه ټریس کیدی شي. مخامخ کیمره ده او هغه بالکل دا ګیټ را اخلي.
ناصر خان دلته کې د دې ګیټ نه علاوه نور هم ډېرې زیاتې مسلې دي جی جی هغې نه علاوه که دا ټریک تاسو ووینئ او جی او نو دا ټریک جوړ شوی دی د واکینګ لپاره ټیک ده بالکل د رننګ ټریک دی د واکینګ ټریک دی او په دې باندې موټر سایکلې ولاړي نو د دې خلاف ته ولې اکشن نه اخلي چوکیدار یې ته دې خلکو ته ولې نه وایې چې دا موټر سایکل لرې کوي وروره دا خو د واکینګ ټریک دی سر جی داسې و چې زما کله سیکنډ ټیم کې ډیوټي و مازدیګر نو زه به یو کس پسې ګرځېدم چې مهرباني وکړي چې دا واک ټریک نه دا موټر سایکل ښکته ودروي موږ ورته هغه ځای کې پارکینګ جوړ کړی دی هغه کنډکټر ته تو دی که نه جي نو چې موږ هغوی ته وایو چې د کنډکټر کې دا دغه ودروي دا موټر سایکل نو هغوی موږ ته وایي چې دې زمیوار به څوک لکه کو دا پټ شو نو زمیوار به بیا تی نو زه ورته وایم چې ته خو مال د موټر سایکل د پارکینګ پیسې نه راکې مال حکومت د تنخوا راکوي خو مال په ګراوند راکوي مال خو ستا د موټر سایکل دپاره نه راکوي ته کو راځي ګیم له راځي یا واک له راځي نو هغه خو چې ته په پیاده را روان شي ستا واک هم کېږي او ته ګیم له هم راځي موټر سایکل ضرورت څه شي او دې ځای نه نږدې د مطلب چې خبرې دا دی چې لکه ته ورته ووایې چې وروره دا موټر سایکل د ډېرې واکینګ ټریک نه لرې کا دا د موټر سایکل ټریک نه دی دا د واکینګ ټریک دی نو هغه تا سره الټه بدتمیزي شروع بالکل جی هغې چې کوم دی هغه ځای کې موټر سایکل نه ودرې مونږ هغه ځای کې دا کنډکټر ته وکړو کسانو موټر سایکل یې ودرولې بعضې پلیر رالې چې هغوی کنډکټر اوچت کړو او موټر سایکل یې پرې راوړی د دې غاړه رالې دې غاړې راغلی او جی ښه نو څنګه ولې دا د هغه خپل ذاتي ملکیت د هغې نه علاوه تا خبره وکړه چې مونږ دغه ځای کې کنډکټر د موټر سایکل لپاره پارک جوړ کړی او و جی او نو تاسو بیا څه خبره وکړه چې څوک رالی و هغه لرې کړو څه بدماشي وکړه بالکل بدماشي یې هم وکړه او بس کنډکټر یې اوچت کړو په لاس باندې خپل ملګري هم راوړی په خپل هم راغی ګاډي دلته راوړه په دغه ځایونو کې ودرول بس هغوی سره بیا مونږ څه نه شو کولی نه نو تا د دې بیا خپلو مشرانو ته پولیس ته د دې څه رپورټ مونږ جي چې کوم زمونږ کې ټایګر دی مونږ هغه د وختن په وختن جي رپورټ ورکوو د دې هغه پسې دغه نه نو کوي بس هغه چې اوس مخکې هغوی ته وایي دفتر ته خو نه دا اوس مونږ ته د دې څه علم نشته نه نو چې ظاهره خبره ده چې کنډکټر یې اوچت کو دغه دی هغه پارک اوس ختم شوی دی دا خو کبل دی ګرینري دا موټر سایکل په دې باندې خلک راولي په دغه ځای کې ولاړي دلته کې ولاړي خو د دې خو مطلب دا شو چې لکه هغه پکې یا دلچسپي نه ډاغېسته یا د هغه چا خبره نه رامنلې ښه د هغې نه علاوه بل دا ته دا ووایه چې دا دغه ځای کې د دې ټریک د پاسه د اوبو نلکه ده اوبه د دې ټریک د پاسه بیږي نو یاره دا ماته ته ووایه چې دې ټریک د پاسه اوبه بیږي نو یو سړی به په دې باندې رننګ څنګه کوي یو سړی به په دې باندې واک څنګه کوي یا خو اوبه د دغه ځای نه تقریبا داسې درې څلور ګزه کې به دې ټریک د پاسه اوبه بیږي د دا څه کیسه ده یاره جی دا خو مونږ ته حق نواز ناظم و دلته د فاتح هیل ویلیج کونسل نو هغه مونږ ته یو سرکاري نلکه د خپل اړخه ولګوله د ټریک د پاسه او جی نو هغه نه د ټریک د پاسه یې راته ولګوله نو بیا او جی هغوی بیا مونږ هغه دا سوچ نه کوو چې د اوبو به ټریک راځي بس هغوی ته ما هغه وخت کې دا علم نو چې یاره دا به دا ټریک د خلکو ته به تکلیف وي خو بیا مونږ هغه ته ووایي نو هغه وایي چې زه به ولې پیپ راوړم او دا به د ټریک نه راواړم زه مونږ به د دې ټریک نه راواړو هغه پیپ راوړو او دغه وخت کې داسې کسان دي چې لکه دا سرکاري نلکه دا خو دوه ټیم راځي سار کې راځي او مازدیګر کې راځي بل ټیم خو دې کې بیا اوبه نه کنه جي نو بیا داسې کسان چې اوبه پکې نه وي نو هغه بمبای چې کوم دی هغه د اوبو د وجې ماته کړه چې دې کې د اوبو ولې نشته هغه اړخ واپس په خښته باندې وویله هغه دنده کړه ده ځکه چې دا خو سرکاري نلکه ټول ته پته دی چې دا دوه ټیمه راځي سار کې راځي یو ګنټې له او مازدیګر کې یو ګنټې له راځي لکه تا خو زه ویرولم دا خو سم غټ غټ بدماشان دي ښه چې د اوبو نلکه هم ماتوي چې د اوبو چې دا کنډکټر هم اوچتوي او د ټریک د پاسه موټر سایکل هم په بدماشۍ ودرېږي نو د دې خلکو نه خو یره پکار ده صحیح ده صحیح ده ښه دا راته ووایه چې دا ټریک چې دی نو کلونه وشو د دغه ځای پورې جوړ دی باقي دا ټریک دی خو نه دی جوړ شوی دا څه مسله ده سر بس دا خو ټیکدار سره دی او ټیکدار سره لافل خا دې کې ډېر کارونه داسې دي چې ټیکدار سره دي او هغه چې کوم دی نو انکمپلیټ دي صحیح ده پوره نه شوي خو ډېره موده وشوله کار پیدا ولې نه کوي نو اوس والله عالم چې څه وجه ده لکه زمونږ میډم خو پې خدای شته ډېر زور راوړی و دې کې هغې پې ډي سي سره هم خبره کړې وه او اکسین سره هم په سی ان ډبلیو وایي سره خبره کړې وه هغه وایي چې ټیکدار به راځي او د خپل کارونه به کمپلیټ کوي خو کېدای شي څه مخبره څه وجوهات دي د هغې د وجې دا ناصر خانه خوشحاله اوسئ تا مونږ سره خپلې دغه چې څه مسلې دي دې را سره شریکې کړې مونږ سره قدرمنو دا وخت یو هلک ولاړ دی کرکټ پلیر دی د ده نه اورو چې دلته کې څه مسلې دي ګلاب څه نوم دی دی ابراهیم شاه دلته کې پر سپورټس کې ته راځې پریکټس له راځې ګیم له راځې څه مسلې دي ته
یاره جیل ته یو د نت سہولت نشته نه پیچ صحیح دي کم نت وای فای نت کنه دا دغه نت سیشن کرکټ والا نت کرکټ والا نت او جی او نه هغه شته نه پیچ سہولت صحیح شته ها او جی صحیح ده بلو او بل جی بس دغه مسلې د څلور مسلې پکې دي ها دا بالکلي دغه نه څوک ها. د ګراوند خیال ساتي نه ګراس څوک دا کوي ګراس نه دغه کوي نه جی، نه نه. کټ کوي ګراس نه. واقعي د چې غټ غټ دي ناصر خان ته راشه لړې ګراس څه مسله ده دا ګراس ناصر خان دا ګراس چې ته وګورې دا واخو جی، ډېر جی. غټ غټ شوي دي د جی، سپورټس کمپلیکس دغه دونه نی ستاسو په دې باندې ډیوټي هم ده نو دا ولې درنه دونه غټ شوي دي ډیوټي نه کوئ که څنګه یاره سر تاسو به وګورئ داسې ګیر چاپېره دا بعضې ځای نه والي شوي دي او بعضې ځای نه غټ دي که نه جي بالکل نو اصل کې چې مونږ سره کم ماشین دی هغه د بجلی دی نو هغه کې راغلی کرنټ نو هغه چې مونږ تاسو ته څنګه ووایو چې زمونږ دلته کیرټیګر دی او هغه زمونږ مشر دی هغه ته مونږ دا ویلي دی لږ له شاټ هم ورکړو نرې شانتې نو بیا مونږ پرېښوده مونږ وی چې یار په دې نور کار ځکه نه کوو چې دې نه دا شاټ وځي نو هغه مونږ مکه کیرټیګر سبحان الله ته ویلي دي چې یاره دې کې دا مسله راغلې ده چې دا ګراس کټر چې کم دی د بجلی ده دې کې دا شاټ دا مسله ده دا ترې لږ وباسئ نو هغه ته مونږ دا انفارمیشن ورکړي دي نو اوس هغه وایي چې زه به نن درځم خو چونکې د څه وجوهاتو په وجه به نی راغلی نو چې دغه نه دا مسله وځي انشاءالله چې دا ګراس به مونږ هغې سره کټ کوو خو هغې کې دغه مسله ده صحیح ده ښه دره ته ووایې د مخکې ورځو کې دلته کې په دې سټیډیم کې څه ډزې مزې هم شوې وې هغه واقع چې هر څنګه وه په کیمرې په مخه باندې نه شو ویلی چې څه د بې شرمۍ حرکت دی دغه پرېږده خو دره ته ووایه چې دلته کې چرسو والا ډیر زیات راځي چونکې چرسو والا سیوه تنګي د سټیډیم خبره نه ده هغه کره پېښور دغه د سټیډیمز دي یا چې کوم ګراونډز دي یا د سیر و تفریح ځایونه دي هغه هلته کې هم ښه وي دلته کې ډیر زیات دي چرسونو والا راځي ته رامنې کوې نه چې لکه دا خو د سپورټ ځای دی د صحت جوړېدو ځای دی تاسو دلته کې راځئ چرسونه څکئ یاره جی چې کله پورې زما د سیکنډ ټیم کې ډیوټي وه نو او دا گیټ مونږ بند کړی نو ډیر زیات کنټرول شوي وو ځکه چې پولیس والا راشي او دا گیټ بند دي که نه جي نو هغوی ته د هغوی ګیرېدل ډیر اساني او چې کله دا گیټ کولو وي او چرسو والا وي دا داسې نور غلط خلک کوي لکه مثال کې ته ور تمانچو والا وي که نه نو او دا گیټ کولو وي نو هغوی ته ډېر سهولت په دې چې په دې ته لاړ شي وتښتي نو هغوی غریبانانو ته هم څه ګناه نشته په دې کې پولیس والا ته تا منې کړي دي خپله مونږ خپله منې کړي دي جي مونږ ورته ویو چې دا د دې ځای ځکه نه چې دا د سپورټس ځای دی ځکه چې دا خلک راځي ګیم دی صحیح ده تا څوک منې کول تمانچه راپسې چا راایستلې وه یاره دې ځای کې سارې زما ډیوټي وه او څه کسانو ما خو پېژندل نه نشیانو نو هغوی یو زومه او یو عباس هغه هم راسره خدای شته مونږ دغه ځای کې کار کوو